وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الله چې تعالی کم سیز تقسیم کې درکړی دی پاغي راضي شه، پاغي خوشاله شه. هر څومره چې تعالی الله لیکلی او درکوي په دې حالت الله شکر ادا کړه. نو کله چې ته د الله په تقسیم باندې راضي شي نو تكون اغنى الناس، ته به د ټولو خلکو نه ډېر زیات غني جوړ شي، ډېر مالدار به جوړ شي. ته ځکه اصل غنا چې ده هغه د غنا نفس، د زړه غنا، د زړه چې زړه مالدار شي. دا ظاهري مالداري د دې اهمیت نشته دی. اصل اهمیت هغه د زړه د مالدارۍ دی. یو سړي سره هیڅ هم نشته خو زړه یې غني دی، دی د الله شکر ادا کوي، دکې قناعت دی، دکې په لږه باندې صبر دی، دا غني دی. یو سړي سره هر څه ورسره دي خو بیا یې هم زړه وږی دی نو دا غني نه دی، دا فقیر دی، دا فقیر دی. ځکه د الله په تقسیم باندې رضا پکار ده چې یا الله تا ماله دا څومره څه راکړي دي په دې زه راضي یم. بس که دا لږه ده او که ډېره ده خو تا راکړې ده په دې زه راضي یم. دې ته رضا بالقضا وایي. د الله په فیصلو باندې رضا اختیارول، خوشحالېدل.